أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير پاک دی هغه چې یو شپه خپل بنده بوتلو د مسجد حرام نه هغه لري جماعت مسجد اقصی ته چې داغه د خواوشه علاقې لا هغه ډېر برکت ورکړي دي د پاره د دې چې هغه تخپل څه نخي ورخی په حقیقت کې هم هغه دي چې هر څه اوریدونکو دي او هر څه لیدونکو دي وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا مونږ د دین مخکې موسی علی السلام لا کتاب ورکړی وو او هغه مو د بنی اسرائیل د پاره د هدایت ذریعہ جوړ کړی و د دې خبرې د تاکید سره چې زمانه بغیر بل څوک خپل وکیل ما جوړوي ذریه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا تاسو د هغه خلکو اولاد یې چې مونږه د نوح علی السلام سره په کشته کې سوارو کړی وو او نوح علی السلام یو شکرګزار بنده وو وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا بیا مونږه په خپل کتاب کې بنی اسرائیل ته د دې خبرې خبرداري هم ورکړې وو چې تاسو به دوه ځله پسمک کې لوی فساد راپورته کوئ او لوی سرکشي به کوئ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا اخر دا چې کله پاغې دوانو کې د لومبۍ سرکشۍ موقع راغله نو اے بنی اسرائیلو مونږه ستاسو مقابله ته خپل داسې بندگان راپورته کړل چې هغه ډېر زورور وو او ستاسو ملک ته درننوتل او هر طرف ته خوار شو دا یو وعده وا چې خامخا به پوره کېدله ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا د دین رستو مونږه تاسو له پاغوي باندې د غلبې موقع درکړه او تاسو امداد مو په مالونو او په اولاد سره وکړو او تاسو مو د اول نه زیات کړئ إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ګورئ تاسو نیکی وکړه نو هم تاسو د پاره خوا او بدین وکړه نو هغه تاسو د خپل ذات د پاره بدی ثابت شوا بیا چې کله د دویمي واده وخت راغې نو موږ در باندې نور دشمنان مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو د مخونو ګناه ورانه کړی
او مسجد یعنی بیت المقدس ته هغه شان ورننوزي لکه څنګه چې مخکې دشمنان ورننوتی وو او چې په کوم سیز باندې دا وی لاس ولګي هغه تباہ کړی. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. کې دیشي چې اوس تاسو رب پتاسو باندې رحم وکړي لیکن کو تاسو بیا خپل پخوانی طریقه شروع کړه نو موږ به هم بیا خپل سزا شروع کړو او د نعمت ناشکر خلکو د پاره مون دوزخ یو قیدخانه جوړ کړی دا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. حقیقت داده چې دا قرآن هغه لار خي چې هغه بالکل نیغه ده. کم خلک چې د اومني او ښه عمل شروع کړي هغه ته دا زیری ورکوي چې دا غوي د پاره لوی اجر دی او کم خلک چې اخرت اونمني هغه ته دا خبر ورکوي چې دا غوي د پاره مونږه دردناک عذاب ساتلې دی. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. انسان شر داسې غواړي لکه څنګه چې خیر غوښتل پکار دی. انسان ډیر تلوار کوونکی دی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ګوره مونږ د شپې او د ورځې نه دوه نخي جوړې کړې دي. د شپې نخه مو بې رڼا جوړ کړه او د ورځې نخه مو روښانه جوړ کړه د پاره د دې چې تاسو د خپل رب فضل تلاش کړئ شئ او د میاشتې او د کال حساب معلوم کړئ شئ. دغه شان مونږه هر سیز جدا جدا سرګند کړي دي. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. د هر انسان قسمت مونږه داغه په خپل غاړه کې ځړن کړي دي او د قیامت په ورځ با مونږه داغه د پاره یو خط راوباسو چې هغه به د غوړېدلې کتاب په شان وویني. اول ولا عمل نامه خپلا نن ته د خپل حساب کولو د پاره په خپل کافیه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. څوک چې په نیغه لار روان شي نو دا داغو د خپل ځان لپاره فائدہ مند ده او څوک چې بیلار شي نو داغو د بیلاری کېدو وبال هم پاغه باندې دي. هیڅ یو بار اوچتون کې با د بل بار نه اوچتوي او مونږه عذاب ورکون کې نه یو تر سوچ مونږه خلکو ته د حق او د باطل په منځ کې د فرق خودلو د پاره یو پیغمبر اونلېګو. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. کله چې مونږ د یو کلی د هلاکولو اراده کوو نو مونږه د هغه کلی خوشاله خلکو ته حکم وکړو
او هغوی په هغه کلی کې نافرمانی شروع کړي پس داغه په هغه کلی باندې د عذاب فیصله وشي او مونږ یې تبا کوو وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا وګورئ څومره نسلونه د نوح علیہ السلام نه وروسته زمون په حکم سره هلاک شول ستارب د خپل بندگانو د ګناهونو نه پورا خبر دی او هر سویني من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا څوک چې د دنیا خواهشمند وي هغه هم دلته مونږه ورکوو هر هغه څه چې چاله ورکول غواړو بیا داغه په قسمت کې دوزخ لیکو چې هغه با تپ ورکوي په دا حال کې چې هغه با ملامت وي او د رحمت نه با محروم وي ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا او څوک چې د آخرت خواهشمند وي او داغه د پاره هغه سي کوشش کوي لکه څنګه چې داغه د پاره کوشش کول پکار دي او وی هغه مؤمن نو د داسې هر سړي کوشش با مشکور وي كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا دوی لهم او هغوی لهم دوانو دلولا مونږه په دنیا کې د ژوند سامان ورکوو دا ستاد رب بخشش دی او ستاد رب بخشش لره بندون کې هیڅوک نشته انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا خو وګورئ په دنیا کې مونږه یوې ډلې په بل ډله باندې څنګه فضیلت ورکړې دي او په آخرت کې به داوی درجه نور هم زیات وي او داوی فضیلت به نور هم زیات وي لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فدا الله سره بل څوک معبود مجوړوا کنه نو ملامتا او بے مددگار به ناس پاتې شي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ستا رب فیصله کړی دا چې تاسو د هیڅ عبادت مکوئ مگر صرف داغو کوئ د مور او پلا سره خسلوک کوي کستا سره په هغوی کې یو یا ځوانه بډاوالی ته ورسی نو اف قدر لورته هم موایا او مو ورته رد جواب ورکوا بلکې په ډېر ادب سره ورته خبره کوا او په نرمۍ او په رحم سره داغوی مخ ته ټیټ اوسا او دعا کوا چې پروردګارا په دوی باندې رحم وکړه لکه څنګه چې زه دوی په وړو کوالی کې په مینه سره پاللې وم ربكم أعلم بما في نفوسكم
إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ستاسو رب خپې جنې چې ستاسو پزړونو کې سدي کو تاسو صالحان جوړ شوي نو هغه داغه ټول خلکو د پاره بخون کې دي چې هغه د خپل ګناه نه په خبرې دو سره بندګۍ ته واپس راشي. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. رشتہ دار ته خپل حق ورکړه او مسکین او مسافر لا خپل حق. فضل خرچ مکوا بشکا فضل خرچ خلق د شیطان رونه دي او شیطان د خپل رب ناشکر دی. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. کچریت دا غوینا یعنی د حاجتمندو رشتہ دارانو مسکینانو او مسافرونو څنګه کوي په دې وجہ چې اوسلا ته د الله هغه رحمت تلاش کوي چې د کم ته امیدوار یې نو هغه لا نرم جواب ورکړه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ما خپل لاس پسک پوری تړه او مې بیخي خور پرېږده حسینا چې بیا ملامت او عاجزه پاتې شي. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بشکا ستارب چې د چا د پاره غواړي هغلا رزق فراخه ورکوي او چې د چا د پاره غواړي هغلا رزق تنګوي. هغه د خپل بندگان نه خبر دی او هغه ویني. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. خپل اولاد د غریبۍ د وجنا موجنه مونږ به هغوی له هم رزق ورکو او تاسو له هم په حقیقت کې داغوی قتل یو لوی خطا کار دی. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. د زنا خواله مورځي هغه ډیر خراب کار دی او ډیر خراب لار ده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هاغه نفس موجنه کم چې الله حرام کړی دی خو په حق سره او څوک چې په ظلم سره قتل کړي شوی وي داغه ولیتا مونږ د قصاص د مطالبه حق ور کړی دی نو پکار دی چې هغه په قتل کې د حد نه وانهوري داغه مدد به وکړي شي. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. او د یتیم مال ته منځ دی کېږي خو په خطرې کې سره تر دې چې هغه خپل ځواني ته ورسي. د وعده پابندي کوي بشکا د وعده په حق لبستا سنت تپوس کیږي. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. پیمانه چې ورکوي نو پوره ډکه پیمانه ورکوي او چې تول کوي نو په صحیح تل تول کوي دا خطرې ده او د انجام په لحاظ سره هم دا بهتره ده. ولا تقف ما ليس لك به علم
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. د یو داسې سیس پیروي مکوا چې داغه تا ته علم نوي، یقینا چې غوږ، سترګې او زړه د دې ټولو نه به تپوس کیږي. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. پزمک باندې په غرور سره مګرځا ته نظمک شلول شي او نه د غرونو اوچتوالي تر رسیدې شي. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. پدې کارونو کې د هر یو کار خراب اړخ ستاد رب پنځ ناخوخه دی. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. دا هغه د حکمت خبرې دي چې ستاره پتا باندې وਹੀ کړی دي. وګوره د الله سره بل معبود ما جوړوا کنه نو تبا دوزخ ته ورځول شي چې ملامت به او د هر خیر نه با محروم یې. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. څنګه عجیب خبره ده چې تاسو رب کو تاسو لزامن درکړل او په خپل د خپل ځان لپاره فرښتې لونه کړې. ډېر درو خبره ده کوم چې تاسو د خلونو راوباسئ. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. مونږ په دې قرآن کې خلق په هر طریقه په هکړل د پاره د دې چې عبرت حاصل کړي او هغوی د حق نه نور هم زیات لري تختی. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا کدا الله سره نور خدایان هم وي لکه څنګه چې دا خلق وایي نو هغوی به د عرش د مالک مقام ته د رسیدلو کوشش ضرور کوله. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. پاک دی هغه او ډیر اوچت او برتر دی د هغه خبرونه چې کمی داخلت کوي. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. دهغه پاکی خو وو اسمانونه او زمکا او هغه ټول سيزونه کم چې پزمکا او اسمان کې دي بیانوي. یو سیز داسې نشته چې داغه د هم سره داغه تسبیح نه بیانوي. او تاسو داوی په تسبیح نه پوهیږئ. حقیقت دا دی چې هغه ډېر صبرناک او بخښونکی دی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. کله چې تو قرآن ولې نو مونږه ستا او دهغو خلکو ترمنځ چې هغه په آخرت ایمان نه راوړي یو پرده جوړو او دهغو په ځړونو باندې داسې خلاف جوړو چې هغه بیا پس پوهیږي نه او دهغو په وګونو کې درنواله پیدا کوو. او کله چې تو په قرآن کې یوازې د خپل رب ذکر کوي نو هغه په نفرت سره مخ اړوي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ
يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. مونږ ته معلومه ده چې کله هغوی ستا خبرو ته وګ دی نو په اصل کې هغوی سو اوري او کله چې په خپلو کې د یو بل سره د وګ خبرې کوي نو چې هغوی سو وایي دا ظالمان په خپلو کې وایي چې دا یو سړی دی چې د جادو اثر پر شوی دی او تاسو ورپسې روان یې. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وګوره څنګه خبرې دي چې دا خلک پتا پوری جوړوي دوی بیلاری شوی دي دوی تلار نه ملاويږي. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. دوی وای کله چې مونږه تشهادو کی او خاور شو نو آیا مونږ به بیا د نوی سرنا دوباره ژوندۍ را پاسول کیږو. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. دوی ته وایا تاسو کو کانی یا اوسپن هم شي یا د دین هم زیات سخت سبل سس شي چې داغه ژوندۍ کېدل تاسو په خیال کې ګران وي بیا به هم تاسو ضرور را پاسئ. هغوی به خامخا تپوس کوي چې څوک دی هغه چې موږ به د ژوند طرف ته واپس راولي. په جواب کې ورته وایا هم هغه چې اول ځلی تاسو پیدا کړی. هغوی به سر خوځوي او تپوس وکوي خنو دا به کله وي. ورته وایا څه عجیب نه ده چې هغه وخت ډیر نږدې راغلی وي. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. پکم ورځ چې هغه تاسو ته आवाज وکړي نو تاسو به داغه هم او ثنا وای او داغه د आवाज په جواب کې به راوځي او تاسو ګمان به په هغه وخت کې داوي چې مونږه بس لږ ساعت په دې حالت کې پراتو وو. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. او اے نبی صلی الله علیه وسلم زما بندگانو ته وایا چې دخلینا هغه خبره راوباسي چې هغه ډیره بهتره وي. په اصل کې دا شیطان دی چې د انسانانو په منځ کې د فساد اچولو کوشش کوي. حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکارا دشمن دی. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. ستاسو رب ستاسو د حالنا زیات خبر دی. کو هغه اوغاړي نو پتا سو به رحم وکړي او کو اوغاړي نو تاسو لبا عذاب درکړي. او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه تو د حوالدار په حیثیت نه لګلې. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ستارب د ځمکې او د اسمانونو مخلوق خپې جنې مونږه زینو پیغمبرانو لا د زینو نه زیاتی مرتبه ورکړي او خاص مونږه داود علیہ السلام لا زبور ورکړي وو. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. دوی ته وایا راوبلې هغه معبودان چې تاسو یې د الله نه بغیر د ځان د پاره کارساز غنئ
هغه څه تکلیف نستاسونه لري کول شي او نه بدلول شي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. دوی چې څوک رابلی هغه خو خپل رب ته د نزدېکت وسیله لټوي چې څوک به هغه ته د ټولو نه زیات نږدې شي او هغه داغه د رحمت امیدوار دي او داغه د عذاب نه یریدونکي دي. حقیقت دا دی چې ستاسو د رب عذاب دې د یریدو لایق. وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا. او یو کله داسې نشته چې هغه مونږه د قیامت د مخکې هلاک نکړو یا ورله سخت عذاب ورنکړو. دا د الله په کتاب کې لیکل شوی دی. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. او مونږه د نخو را لګلونا هیڅ سیز نه ومنه کړي لیکن دې خبرې چې د دوی نه مخکینو خلکو دروغ ګڼلې دي. وګوره سمودیانو لمونږه خکاره او خبر کړه او هغوی په هغه باندې ظلم وکړو. مونږ خو نخي د دې غرض د پاره را لګو چې خلک هغه وویني او ويریږي. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. یاد کړه اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلی وو چې ستاره دا خلق په ګیره کې اغستلې دي او دا څه چې مونږ ته اوس خو دلی دي دا او هغه ونه چې په هغه باندې په قران کې لعنت شوی دی. دا مونږ د دې خلکو د پاره بس یو فتنه جوړه کړې ده. مونږ دې خلکو لا بیا خبرداري ورکو لیکن هر خبرداري د دوی په سرکشي کې زیاتواله راولي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. او یاد کړه کله چې مونږه فرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړه نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس اونکړه. هغه وویل آیا زه هغه چاته سجده وکړم چې هغه ته د خټینه جوړ کړي دي. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. بیا هو ویل لکه ګورا آیا دې قابل وو چې تا دلا په ما باندې فضیلت ورکړو کتا مالا د قیامت د ورځې پورې مهلت راکړو نزبا د ټول نسل د بیخ نه راو باسم بس لک خلک برانه پاتې شي. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الله فرمایل خدا فضا پدې کې چې هر چا ستا پیروي وکړه نو ستا سره دا غوي ټول د پاره دوزخ پوره بدله ده.
واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا چې هر څوک په خپل دعوت سره دوکه کولای شي نو هغه دوکه کړه پاوی باندې خپل سوارو او پیاده ور اوخه جواب په مال او په اولاد کې داغوي سره شریک شه او هغوی دوادو په جال کې راګیر کړه او د شیطان وعده د دوکې نه سیوا بل هیڅ نه دی یقین لرا چې زما په بندگانو با تا ته هیڅ غلبه حاصل نه وي او د توکل د پاره ستا رب کافی دی ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما ستاسو حقیقی رب خو هغه دې چې په سمندر کې ستاسو کشتۍ چلوي د پاره د دې چې تاسو د هغو فضل تلاش کړئ حقیقت دا دی چې هغه ستاسو په حال باندې ډېر مهربان دی وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا کله چې په سمندر کې په تاسو باندې مصیبت راشي نو خاص د هغه یو نه بغیر چې تاسو نور هر چاته आवाज کوي هغه ټول ورک شي خو هر کله چې هغه تاسو بچ کړي او وچې تمو ورسوي نو تاسو داغونه مخ اړوي انسان واقعي ډېر ناشکر دی أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا خنو ګنې تاسو د دې خبرې نه بالکل نه یریږئ چې کو الله مو په وچه باندې پزمکه کې ورننه باسي یا په تاسو باندې کاڼي ورون کې طوفان راولي او تاسو څوک حمایت بیا اونمومای چې داغونه مو بچکړي او آیا ګنې تاسو سره دا هیڅ فکر نشته چې کو الله مو بیا په سو وخت کې سمندر ته بوزي او تاسو د ناشکرۍ په وجہ په تاسو باندې سخت طوفاني هوا راولي او ډوب مکړي او تاسو ته هیڅوک داسې میلاو نشي چې داغونه تاسو د دې انجام ته پوسو کړی شي ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا دا خو زمونږه مهرباني ده چې مونږه د آدم اولاد لا عزت ورکړو او هغوی لمو په وچا او په بو کې سورلې ورکړي او هغوی لمو د پاکو سيزونو نه رزق ورکړو او په خپل ډېرو مخلوقات باندې مو ورلخکاره فوقیت ورکړو يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا بیا خیال وکړه د هغه ورځې چې موږ به د انسانانو هر ډله داغوی د پېښوا سره راو غواړو په هغه وخت کې چې کوم خلکو ته خپل عملنامه په خیلاس کې ورکړې شو نو هغه به خپل عملنامه لولي
او په هغه باندې با د زری هم رضایت نه کیږي او څوک چې په دې دنیا کې وډون اوسېدو هغه با په آخرت کې هم وډندوي بلکې په لار مندو کې با دړندو نه هم زیات ناکام وي وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا او اے نبی صلی الله علیه وسلم د خلکو په دې خبره کې ډېر کوشش کړي دي چې تا په فتنه کې واچوي او د هغه وحینه تا واړوي کوم چې مونږه تا ته درلېګلې ده د پاره د دې چې ته زمون په نوم باندې د خپل طرف نه د دروغ سو خبره جوړ کړي او کچری تا داسې کړي وي نو هغه به ضرور خپل دوست کړي وي او کچری مونږه ته مضبوط نه وي ساتلې نږدې وا چې ته داغوی طرف ته سنسو ټټ شوی وي لیکن کتا داسې کړي وي نو مونږ به تا ته په دنیا کې هم د دوچند عذاب مزه درخودلې وي او په آخرت کې هم بیا به دې زمون په مقابله کې هیڅ مددگار نه موندو وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا او دا خلق دې خبرې ته هم تیار ناس دي چې ستاخ په د دې ځمکنه وباسي او تا د دې ځاینا بهر وشړي لیکن کو دوی داسې وکړل نستانه رستبا دوی په خپل دلته د زیات وخت لپاره پاتې نشي سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا دا زمونږ د کار مستقله طریقه ده چې د هغه ټول رسولانو په حق لمو استعمال کړی دا کم چې مونږه ستانه مخکې لګلی وو او زمونږ د کار په طریقه کې به ته هیڅ بدلون بیا نه مومې أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا منز قائموا د نور د زوال نه واخله د شپې د تیارې پوری او د سحر د قرآن هم پابندي کوا ځکه چې د سحر قرآن مشهود وي ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا او د شپې تهجد کوا دا ستاده پر نفل دی قریب ده چې ستا رب تا مقام محمود ته ورسوي وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او دعا کوا چې پروردګارا ما چې هر ځای ته بوزه د صدق سره می بوزا او د هر ځای نه می چې وباسه نو د صدق سره می وباسا او د خپل طرفنا یو اقتدار زما مددگار کړه وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا او اعلان وکړه چې حق راغې او باطل ختم شو بشکا باطل خود ختمېدو سیز دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا موږ د دې قرآن د نزول په سلسله کې هغه سنازلو چې د منونکو د پاره خو شفا او رحمت دی لیکن د ظالمانو د پاره نور سنا بس خساره زیاتوي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا د انسان حال داده چې کله ورلا مونږه نعمت ورکوو نو هغه سرکشي کوي او مخړوي
او چې لږ مصیبت وررسي نو نا امید کیږي. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا چې هر څوک په خپل طریقه باندې عمل کوي. اوس دا ستاسو رب ته ښه معلومه ده چې په نیغه لار څوک دی. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا خلق ستانا د روح په حق له تپوس کوي. ورته وایا دا روح زما د رب په حکم سره راضي. خو تاسو د علم نه ډیره کمه حصہ مونږ ده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. او اے نبی صلی الله علیه وسلم کومنګه اوغاړو نو هغه هر څه بستانه واخلو کم چې مونږه تعالی د وحی په ذریعہ درکړي دي. بیا به زمون په مقابله کې تو څوک مددگار اونمومه چې دا درله واپس درکړي. دا چې ستا ته میلاو دي دا ستا د رب د رحمت په وجه میلاو دي. حقیقت دا دی چې داغه پتا باندې لوی فضل دی. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ورتوایا چې کو انسانان او پیریان ټول رايوځي شي او د دې قران پشان د یو سیز راوړلو کوشش وکړي خو را به نه وړي اگر کو هغوی ټول د یو بل مددګاران دي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. مونږ په دې قران کې خلق په هر طریقه پوهه کړل خو اکثر خلق په انکار باندې ټینګ پاتې شو. وی ویل مونږ ستا خبره تر هغه پورې نه منو تر څو پورې چې تو زمونږ د پاره د ځمکې نه یو چینه روانه نکړې یا ستا د پاره د کجورو او د انګورو یو باغ وي او تو په هغه کې نهرونه روان کړې یا تو اسمان ټوټه ټوټه کړې او په مونږ یې راو غورځوي لکه څنګه چې ستا دعوه ده. یا الله او فرښتې مونږ ته مخامخ راولې یا ستا د پاره د سرو زرو یو کور جوړ شي یا تو اسمان ته اوخېږي او ستا په خطو باندې به هم مونږ تر هغه پورې یقین نکوو تر څو چې تو په مونږ باندې د برنه یو لیکل خط نازل نکړي چې هغه مونږه په خپل ولولو. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا پاک دې زما رب آیا زه د یو پیغام راوړونکي انسان نه سیوا نور هم سیم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا
بشرا رسولا خلکو ته چې کله هدایت راغې نو بل هیڅ هغوی د ایمان راوړلو نه من نه کړل خو بس دې خبرې چې آیا الله یو بشر پیغمبر راولېګو قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا دوی ته وایا چې کچري پزمکه کې فرښتې په اطمینان سره ګرځېدلې نو موږ به ضرور دا وی د پاره د اسمان نه یو فرښتہ د پیغمبر په حیثیت را لګلی و قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما او تاسو په منځ کې بس د یو الله گواهی کافی ده هغه د خپل بندگانو د حال نه خبر دی او هر څه ویني ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا چاته چې الله هدایت وکړي نو هم هغه هدایت مونږ کې دي او چې څوک په گمراهۍ کې واچوي نو د الله نه بغیر ته دا غوي د پاره بل څوک ملګری او مددگار نشي مندلې دا خلک به موږ د قیامت په ورځ پړمخي پراخکلو راولو چې وړاندې بوي ګونګیان بوي او کانو بوي د دوی زه دوزخ دی هر کله چې د دوزخ ور په کمې دور راشي نو موږ به نور په غرغندو کړو ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا دا بدله دا د هغوی د دې عمل چې هغوی زموږ د آیاتونو نه انکار وکړو او وی ویل آیا چې کله مونږه صرف هډوکی او خاوري پاتې شو نو ګنې د نوې سر نه با مونږه بیا را پیدا کیګو او را پاسول کیګو با أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا آیا دی نګوري چې کم الله زمکا او اسمانونه پیدا کړی دي هغه د دوی غوندي د خلکو پیدا کولو قدرت ضرور لري هغه د دوی د راجم کولو لپاره یو وخت مقرر کړی دی چې دا غیر اتل یقیني دي خو ظالمان په دې ټینګ دي چې هغه به بس دا غیر نه انکار کوي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې کوچري زما د رب خزانه ستاسو په قبضه کې وي نو تاسو به د خرج کېدو د یرینا ضرور بندي کړی وي واقعي چې انسان ډېر زړه تنګي دی ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا مونږه موسی علیہ السلام لا نه نخي ور کړی وي چې صفا بخکارې دله
اوس تو پخپلا د بنی اسرائیلو نه دا تاسو کړه چې کله موسی علی السلام هغه ته راغې نو فرعون ورته دا ویلو چې اے موسی زما خدا ګمان دی چې پتا جادو شوه دی. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. موسی علیہ السلام ورته د دې په جواب کې وویل تا ته معلومه ده چې دا روخانه نخي خو د اسمانونو او د ځمکې د پروردګار نه بغیر بل چا نه دی نازل کړي او زما خیال دا دی چې اے فرعون ضرور پتا باندې یو مصیبت راتلونکې دی. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. اخر فرعون اراده وکړه چې موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل د ځمکې نه بهر وباسي خو مونږه هغه او داغه ملګری په جمع غرق کړل او داغه نه مو رستو بنی اسرائیل ته وویل چې اوس تاسو په ځمکه کې اوسئ بیا چې کله د آخرت د واده وخت پوره شي نو مونږ به تاسو ټول په جمع را حاضر کړو. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. دا قرآن مونږ د حق سره نازل کړي دي او هم د حق سره دا نازل شوی دی او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د نور څه د پاره نه بلکې د دې د پاره لګلې چې منونکو له زیره ورکړه او نه منونکو له خبرداري ورکړه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. او دا قرآن مونږه لګ لګ نازل کړي دي د پاره د دې چې تی په قلاره خلکو ته واوروي او دا مونږه موقع په موقع په درجه سره نازل کړي دي. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. آية السجدة. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا کو تاسو دا منئ او کو نه منئ کوم خلکو ته چې د دین مخکې علم ورکړی شوی دی هغه ته چې کلا دا اورول کیږي نو هغه پړمخې په سجده پریوزي او وایي چې پاک دې زمونږ رب داغه واده خو خامخا پوره کېدون کی وا او هغه چې پړمخې پریوزي نو جاړي او د دې پاورې دو سره دا غوي عاجزي نور هم زیاتېږي. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا که د بلنی د پاره الله وایي او کو رحمان وایي په کم نوم سره چې هغه را بلای داغه ټول نمونه خدي او خپل مزم په ډیر اوچت اواز سره وایي او په ډیر رو اواز سره د دې ځوانو ترمنځ یو منځنۍ لهجه اختیار کړئ. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل
ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وایا چې سنا ده د هغه الله د پاره چې نه څوک په ځوالای نیولې دي او نو سره په بادشاہي کې څوک شریک دي او نه هغه عاجز دي چې څوک مددگار شي او داغه لوی بیان کړه د کمالي درجه لوی